دې باندې هم زمونږ ډېرو پښتنو جړل دي او د دې بېننګه بې غیرته خبرې واورئ. आसान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, कल एक अफसोसनाक वाक़या हुआ जब अफवाज पाकिस्तान की एक चेक पोस्ट पे बोया के इलाके में हमला किया गया, जिसके नतीजे में 5 फौजी जवान जख्मी हुए। हमला आवरों में से कुछ की हलाकत हुई और हमले को जो लीड कर रहे थे, अफसोसनाक बात यह है कि वो पाकिस्तान की पार्लिमान के 2 MNA हैं। उसमें से एक अली वजीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज उनका 8 रोज़ा रिमांड ले लिया गया है और दूसरा MNA पार्लियामेंटेरियन इस वक्त मफरूर है और पता नहीं है कि किधर है मोहसिन दावड़, लेकिन उसके लिए सर्च ऑपरेशन हो रहा है कि कहाँ पे है। अरशद शरीफ खबरें तासु औरेदلې में है د هغه قصه یادې کوم خړ کمر کې چې ډزې وشولې زموږ دنیا پښتانه شهیدان شو، زخمیان شو، بیا د وزیر گرفتار شو. محسن داوړ په هغه ټیم کې بیا ملګرو ځان سره څنډې ته کلی په ټیم کې د ارشد شریف په هغه ټیم کې پښتنو ته دهشتګرد ویلي او بیا زموږ ډېرو پښتنو په ده باندې ژړل او په ده باندې غمرازۍ کولې. د موږ پښتنو مشرانو ته دهشتګرد ویلی دی او زموږ پښتانه بیا هم په ده باندې خفه وو. او بله خبره دا ده چې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا سهیل وایي چې یاره زه به په دغه په نوم باندې یونیورسټي جوړوم، ارشد شریف یونیورسټي به زه جوړوم. ولې په دې په صوبه کې ولې نور خلک تا ته دونه نه ښکاري؟ ناپوهان خلک چې کوم مړلی شهیدان شو، کم از کم ته اوس ارشد شریف له ډېره مقام ورکې او که مولانا خانزیب صاحب له ډېر مقام پکار چې په پښتنو دپاره مولانا خانزیب صاحب کوم هله ځل او کوم ستړیوالی کړی و او په دغه لیول باندې زموږ پښتنو کې نور هم دنیا پښتانه مشران شهیدان شوي دي. خو زموږ د پښتانه ولا چې صرف په سر کې بوس پراته دي چې مازغه پکې نه